وی حضرت یوسف علیہ السلام جیل تلا غلام نو تاسو قصه اوریدلې ده د غلامۍ په شکل کې مصر تلا عزیز مصر او زلیخی په ډېر لوی قیمت واغسته بیا غي ول یو کمره برابر کړ یو کور پای کې و کمرې وي اخیری کمرې ته بوته هغه ته غلطه مطالبه وکړه حضرت یوسف علیہ السلام طرب یاد شو او ترامن دیکړه یو ور ورته کولاویده اخیری ور باندې حضرت یوسف علیہ السلام زلیخی د دې رست لمن نونی او اشلیدا او چې څنګه فورن ور کولاو شو عزیز مصر رو رسیدو د زلیخی خاون ویسه چل زنانه خوري چالاکي وی دی غلام چې په ډېر لوی قیمت تاغسته دی کنعانی غلام ستا حیات سپک کتلی دی یوسف علیہ السلام ته وی سوی وی صاحب دا دروغ وی دی زما حیات سپک کتلی دی وی دلیل وی د دې زلیخی خور ملمه راغلی ده ستا خینه ده او د دې یو وړوکی ماشوم په دې زانګو کې پروت دی ور سره دا وړوکی ماشوم به فیصله وکي هغه وړوکی ماشوم پاسېده الله پاک ورته د خبرو طاقت ورکه او عزیز مصر ته وی خاموش د حضرت یوسف علیہ السلام کمیس لمن شلیدلې ده وګوره ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کله حضرت یوسف علیہ السلام قمیص مخکنی لمن شلیدلی زلیخا رښتیا و یوسف علیہ السلام دروغجن دی او کچرته د یوسف علیہ السلام رستنی لمن شلیدلی بیا زلیخا دروغ و یوسف علیہ السلام رښتیا وای یقینا چې او کتاغ رستنی لمن شلیدلی و عزیز مصر پوش وینا ستاسو تدبیرونه دي خو خلکو کې به خبره خواره وه چا به یوسف علیہ السلام ولید وی داغه غلام دی چې هغه زلیخی ته مطالبه کړې وزراو سره مشوره وکړه څه وکړم وی صاحب جیل کې واچوه چې د خلکو د نظر نه فارغ جیل ته لاړه 12 کاله په جیل کې تیر کړ اوږده واقعه ده واپس راووته وزیر خوراک شه په مصر باندې قحط راغی وزیر زراعت شه قحط دومره سیوا شه چې ټوله علاقې ونیوه او یوسف علیہ السلام به ولاړو پیمانه به ورسره وه او هر چاته به یو پیمانه اندازه باندې غنم ورکول دانې به ولا ورکول دې درمیان کې دې قطار کې یو ځوان راغی حضرت یوسف علیہ السلام ته فرمایي وی یوسف علیہ السلام زه ګورې پیمانو والا نیم زه په پیمانو باندې تا نه غنم نه الم وی ولې وی ما ځان سره یو کیسه روړې ده ما ځان سره یو خبره روړې ده او د هغې خبرې تعلق صرف تا سره دی ګورې پهله خبره کوم بعد کې به دانې راکې وی وایا وی یوسف علیہ السلام که درته یاد شي نو د کنعان نه د غلامۍ په جامه کې رالی درته یاد شي ویا وی بیا زلیخی واغست یاد شي درته ویا وی هغې درته بیا یو بنګله جوړه کړه درته یاد شي ویا وی هغې کې 2 کمرې وي درته یاد شي ویا وی تا نه مطالبه وکړه درته یاد شي ویا وی بیا ته تې مخکې وي هغه درپسې وه درته یاد شي ویا وی بیا په اخیرني ور باندې ستا لمن رستنی وشلېده درته یاد شي ویا وی ستا صفایي بیا چا وکړه وی په زانګو کې یو ماشوم د زلیخې د خور زوی وی هغه الله پاک ګویا نه که او هغه فیصله وکړه چې تاسو د یوسف علیہ السلام قمیص وګورئ که مخکنی لمن شلیدلی نو بیا زلیخا رښتیا وی او یوسف علیہ السلام دروغجن دی او که رستنی لمن شلیدلی نو بیا یوسف علیہ السلام رښتیا وی او زلیخا دروغجنه ده ښه وي یوسف علیہ السلام هغه ماشوم زومه هغه ماشوم زومه داسې قصې والا یمه داسې خبرې والا یمه چې تعلق یې ګورې صرف ستا د ذات سره دی هغه وی ښه
چې څومره دانې وي هغه ټولې هغه په بوجۍ کې واچولې وې. زه خلق اعتراض وکړ صاحب نه موږ د دې لرې ځای نه راغلي یو او موږ له په یو محدوده پیمانه باندې دانې راکې او دله د ټول غنم ورکړه صرف یو کیسې درته وکړه. وی داسې خبره ځان سره روړې وه چې د هغې تعلق زما د ذات سره ما سره مناسبه دا ده چې د سره هغسې احسان وکم چې زما د شان مناسبه ده. زما د شان مناسبه دا ده چې دا ټولې دانې اوچتې کودلې ورک. علما وی حضرت یوسف علیه السلام د هغې خبرې قدر کوي چې د یوسف علیه السلام د ذات سره تعلق قرآن کریم د الله پاک خبرې دي او د دې تعلق د الله د ذات سره دی. کم مسلمان چې قرآن کریم سینې پورې ونیسي قرآن سره مینه وکړي هر سهار د قرآن کریم تلاوت کوي الله پاک ورسره هغسې معامله کوي لکه څرنګه چې د الله د شان سره مناسبه او د الله د شان سره دا مناسبه ده. دې د قرآن کریم مینه کوونکي ته وایي معافي د خپلې کورنۍ نه 10 کسان دوزخیان ځان سره جنت ته بول. څومره لویه خبره ده. او مور او پلار ته مشهور روایت ته داسې تاج به ور په سر وي چې کله مؤمنان د قرآن کریم د قاري مور او پلار ویني او مؤمنان به یو بل ته وایي انبی هو پیغمبر راغو وی نه وی اصدیق هو صدیق راغی وی نه وی شهید هو شهید راغی وی نه وی څوک دی وی د قرآن کریم د حافظ مور او پلار دی. څومره لویه خبره ده. او یو روایت کې دا راځي ښه الله پاک به دې قرآن کریم حافظ ته ووایي د قرآن کریم مینه کوونکي ته به ووایي ستا چې څومره کلیوال دي څومره خلک چې ته پیژنې شا به د حشر میدان کې ګرځه چې څوک پیژنې د لاس دې نیسه او جنت ته بوځه. ګورې څومره غیرتي کتاب دی. امام سیوطي رحمه الله فرمایي کم سړی چې قرآن کریم په زندګۍ کې شروع کی لکه بوډا دی سپینګیری دی نشي ویلی او دې ټیم کې شروع که خو قرآن ختم نه که او وفات شو الله پاک به ورته 2 ملایکې استادانې د قبر ته مقررې کی او دته به قبر ته راځي او لحد کې او د قرآن کریم زده کړه به ورته کوي. په ورځ د قیامت کې به دا بوډا د حافظانو په صف کې پسي. دومره غیرتی کتاب. عقاید و جهان فرمای کم مسلمان چې قرآن کریم سره مینه ساتي چې کله وفات شي په قبر کې به قرآن کریم په سینه باندې پروت وي ملایکې به ورته راشي تپوس به ترې کوي من ربک وما دینک ومن نبیک. قرآن کریم چې وویني د په سینه هیبت کې به راشي او به تختی واپس. الله ورته فرمایي زما بنده چې وفات نو تپوس هم ترې وکړه یا الله په سینه قرآن پروت. الله ورته فرمایي ملایکو د چا په سینه چې قرآن پروت ستاسو حق نه جوړېږي چې هغه نه تپوس کوي. دا دومره غیرتي کتاب دی. دا بیا سړی پرېږدي نه په ورځ د قیامت کې به دا د عرش معلا د سوري لاندې ودرئ د قرآن کریم او د یو بل ملګری رمضان المبارک دا به د الله پاک مې دربار ته لاړ شي یا الله زمونږ یو محبت کولو والا من سره مینې کولو والا من د عرش د سوري لاندې کېنولی دی یا الله ستا جلال غالب دی ربا من ستا قرآن کریم به ورته وایي زه ستا کتابم رمضان به ورته وایي زه ستا حکم یم یا الله هغه زمونږ ډېر قدر کړی موږ ته اجازت وکړه چې دلته را نه ولو او مغسې ځان سره جنت ته بوځو. الله به ورته فرمایي زه هغه خپل دوست جنت ته بوځئ. الله پاک دې زمونږ او ستاسو نصیب کي چې کله جنت ته لاړ شو که نه د 2 جنتونه به میلاویږي. یو د الله پاک د دیدار جنت او یو د نعمتونو جنت. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله یې چې څوک ما نه یریږي 2 جنته ورکړو او د هر جنتی بنگلې ته به 3 ورئ د هر جنتی بنگلې ته به 3 ورئ. یو به بهر نه کولاویږي دننه نه دویم به دننه کولاویږي بهر نه دریم به دننم کولاویږي بهر بم کولاویږي. کم ور چې بهر نه کولاویږي
دننا دا د حشر میدان ته لګېدلی دی. جنتی چې یو ځل وردن نشي نو بیا څه کوي چې حشر میدان ته روزي؟ بیا به نه کولاوي. کم ور چې دننه نه کولاویږي هغه دوزخ ته لګېدلی. کله کله انسان ته یو دوست یاد شي، یاره زما یو ملګری او کلیوال راته وی راځه مړه ډرامه وګورو. خو دې جنت کې نه ښکاري، به چېرته یي؟ راځه دې دوزخ کې وګوره، فلان جوړ دی، راشه هلته به کښېنه څه به واورې. دا به ورته افسوس ده، خو تباه شم، ښه دی چې تا زما خبره نه ده منلې. نو کله کله به داسې کېږي. او دریم نمبر ور مسلمانانو هغه د الله پاک د دیدار جنت ته لګېدلی دی. به دې خوا هم کولاویږي او خوا به هم کولاویږي. چې کله د جمعې ورځ شي جنت کې به یو زبردست आवाज ولګي، الی عباد الله، الی عباد الله، ما طرف ته راځئ دا زما بندګانو، زما طرف ته راځئ. ټول جنتیان به روان شي، په هغه ورونه به ورشي، کرسۍ به صاحب لګېدلی. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. او د هر مسلمان به په هره کرسۍ باندې نوم وي چې دا ستا کرسۍ ده. پهله به چې دی نو اولو العظم رسولانو کرسۍ وي، بیا به د نورو رسولانو وي، بیا به د انبیاء کرامو وي، بیا به د صدیقینو، شهداو او صالحینو، بیا به د عام مؤمنانو. هر سړی به خپله کرسۍ پېژني او په هغې به کښېني او الله پاک به ورسره خبرې کوي. مؤمنانو مجلس شروع کو، خو پهله د قرآن کریم تلاوت کو. څومره غیرتي کتاب دی! پہلے دا قرآن کریم تلاوت کو. اللہ با حضرت داؤد علیہ السلام تو فرمائی دا قرآن تلاوت شروع کا زما دے بندگانو. داؤد علیہ السلام ډیر خیستا آواز و. حدیث کی راضی چې کله به داؤد علیہ السلام زبور ویل په هوا به چې څومره مرغۍ تېرېدې لا پرېوتې به. داؤد علیہ السلام به د قرآن کریم تلاوت شروع کی، چې کله تلاوت ختم کی الله ورته فرمایي بندگانو आवाज هم خوښ شو، دا د الله پاک د مینې خبرې دي. نبی علیہ السلام فرمایي یا الله د خو ډېر زبردست आवाज و. الله ورته فرمایي صبر وکړئ. حضرت جبرئیل علیہ السلام به د قرآن کریم تلاوت هم درته کوي. جبرئیل علیہ السلام به د قرآن کریم تلاوت شروع کی، چې تلاوت ختم کی الله ورته فرمایي आवाज هم خوښ شو. یا الله د आवाज خو د حضرت داؤد علیہ السلام نم ډېر ښایسته دی. اللہ ورته فرمائی تاسو ته اوس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کړ. حضور فرمائی دا دنیا خواهش چې لس تقسیمه کې کنه 9 حصے ما ته ملو دي. یو حصہ چې بیا لسو باندې تقسیم کې 9 حصے یوسف علیہ السلام ته ملو دي او دا یو حصہ بیا په ټولو دنیا تقسیم دي. خو زه خپل حسن نه ښکاره کوم، د رب نه ما ته حیا راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د قرآن کریم تلاوت شروع کی او ختم کی الله ورته فرمایي تلاوت هم خوښ شو. یا الله د دې आवाज خو د حضرت جبرئیل علیہ السلام نم ډېر ښایسته و. الله ورته فرمایي چونکې دا جنت زما د مینې دی، زه درته د قرآن کریم تلاوت کوم. د الله د شان سره چې څنګه مناسبه ده الله دې دغه مجلس مونږ او تاسو ته په هغه مجلس بدل کی. د الله د شان سره چې څنګه مناسبه ده رب کائنات به د سورت رحمان تلاوت شروع کی او داسې جنتیان به سر وی او پر کالی به پې راشي. تلاوت چې ختم کی الله پاک به ورته فرمایي چې خوښم شو یا الله جنتونه مواله، خدایا بنگلې مواله، کلو غلمانم والا. منگ تا دا قرآن کریم تلاوتو که اللہ بورتو فرمائی اصلی مقصد چرے اگر زما تاو سر ملاقاتو جنتم ستاسو دا طول سیزونو میں تاسو لپیدا کری نزلم من غفور الرحیم. اللہ دا ملمستیا دا اور ملمستیا کی خوراک مقصد نہیں، دا خپل دوست ملاقات مقصد. اللہ بورتو فرمائی ملکو دیل قرآن کریمو نراوڑی یو جنتی دا با قرآن ورکی شابه تلاوت کوي، کم نعمت خو نه دی پاتې. یا الله اس نعمت نه دی پاتې، وګورئ تلاوت کوي. ټول به تلاوت شروع کی دی آیات کریمه ته چې ورسیږي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. الله وی دغه ورځ باندې به دا مخونه پړکېږي او خپل رب ته به ګوري، پړکېږي به خپل رب ته به ګوري.
دی با قرآن کریم تب کی یا اللہ نعمت پاتے دے سو نعمت یا اللہ ستا دیدار پاتے دے اللہ ورطو فرمائی کمزے کی ماتا استویلو یا اللہ تامنگ تا صورت قیامہ کی ویلی دی وجوہ یوم ایزن ناظرتن الى ربها ناظرہ دغه ورځ باندې مخونه پړکیږي او خپل رب ته وګوري الله ورته فرمایي دیدار درکو خو زما دیدار تاسو برداشت کولی نه شئ ورشئ ملایکو د مینې او د محبت د چینې نه دوی ته څښاک راوړئ شراب چې وڅکي او د دوی په سترګو کې طاقت پیدا شي ملایکې به لاړ شي او ښایسته ګیلاسونو کې به شراب د مینې راوړي څکه جنتي اب وی نسکو اللہ ورطو فرمائی اس کئی وی نسکو اللہ تا پتہ دا لیکن اللہ پاک کو سر مینہ کئی ولی نس کئی یا اللہ تا منگتا سورت دہر کے فرمائی لی دی وسقاہم ربهم شرابا طہورا اللہ پاک با پخپل بندگانو پخپل شراب سکی کہ تارا بانی خپل نہیں اسکلی منگ دا ملیکو دا لاس دا نسکو اللہ ورطو فرمائی واپس کئی دا اللہ دا شان سره چې څنګه لایق ده په هوا کې به دا پیالې شنګاره کوي یو جنتی ته به چې شابه وسکه جنت بم د محبت وي شراب بم د محبت وي د رب کائنات د قدرت په لاس باندې بم وي هر څه به د محبت وي الله چې خپل دیدار وکړي تمام جنتیان به بېهوش شي چې په هوش کې راشي یا الله دا خو یو زبردست نعمتو خدای جنتونم والا حورم والا غلمانم والا منقل خپل دیدار ناکا اللہ ورطو فرمائی دا ټول سیزونه ستاسو دی او تاسو ته به یو جمعه بل جمعه خپل دیدار درکو رونو قرآن کریم دا اللہ پاک خبری او دا دی تعلق صرف دا اللہ دا ذات سره دی چاچا و سره مینه او ساتلا ترسوی چې د خپل رب سره مخامخ کړي نه نو پریدي نه نظر کوم شیونو سره زیاتی او کم سره کمیږي نو د علماء په دې کې ډېر تفصیل او پنځو شیونو سره کمیږي د نظام ساتي یو په دې قبرونو باندې چې کومې تختې لګېدلې او په هغې لیکلي دي فلانی د فلاني بچی په دې تاریخ مړ دی چا پې آیات کرسي لیکلې ده کل نفس ذائقة الموت پې لیکنه دا لیکل په قبرونو مه کوئ دا صحیح نه دي که دا نوم او د پلار نوم پې لیکي نو خیر دی چې معلومات کیږي او خبر ورکیږي باقی آیاتونه په قبرونو لیکل دا بند دي زموږ شریعت دې باندې چې باران وشي دا اوبه په دې آیاتونو باندې راسي او دا بیا لاندې خوري موتا ور باندې پرېږدو او د دې مړي ته هېڅ فایده نشته تلاوت یې فایده که ته قرآن کریم د قبر د پاسه کښېږدې نو د دې څه فایده خلاصه دا ده چې په دې قبر باندې کومه تخته لګېدلې ده او په هغې لیکلي دي فلانی د فلاني بچی په دې تاریخ مړ دی دا شیونه چې ته وایې دې سره سترګو نظر کمی د سترګو دید ختمي دویم نمبر پنج کتاب کې راغلی دي کې تاسو لیدلی څوک چې مړو ته ګوري نظر کمی مړو ته ګوري پلار دې مړي خو خیر رور دې مړي خو زه خیر ضرورت دی خو ته چې هدیره کې په قطار شئ او مړی ګورئ دې سره سترګو نظر کمی دریم نمبر خپل عورت ته کتل هغې سره نظر کمی څلورم نمبر ګندګۍ ته کتل یو لښتی دی بیکاره اوبه دي پکې پلیتې نجسې هغې ته ګوري هغه د سترګو دید کمی پنځم نمبر تاو د اور تاو یا سترګې طبي یا کله کله مونږ او تاسو موټر کې کینو ځان ته بخارۍ چالان کو ګرمه هغه بخارۍ نه چې کم تاو راوځي ستا په سترګو دې سره نظر کمی یعنې که یو سړی وغواړي چې زه دې ړوند شم دی دې شګه ګرمه کړي او ګرمه شګه دې یو څو ورځې په سترګو کې ړوند به شي دې سره نظر ختمیږي او کمیږي یا یو سړی پښې ګرموي ځان ته پښې چې کله ګرمې شي یا په ګرم ځای باندې ږدي نو دا سترګو نظر دې سره ختمیږي دې وجې نه د خلکو سترګې ډېرو دا پلاستیک والا چپلکو خرابې کړي پلاستیکي چپلکې چې دي دا د سترګو نظر ختموي ځکه دا پلاستیک دی دا ګرمیږي ته چې مزل کې حرکت سره ستا دا پښې او دا چپلکې ګرمې شي دې سره د سترګو نظر ختمي نو دې شیونو کې احتیاط وکړئ دې سره نظر ختمي پنځو شیانو سره نظر تیزي یو شین فصل ته کتل شنو فصلونو ته بوټو ته چې ګورې دې سره د سترګو دید زیاتي
دویم نمبر د زمزم اوبو سره زمزم اوبه چې کله سترګو کې اچي هغې سره دید زیاتي. دریم نمبر شین فصل کې ګرځېدل سهار وختي کې پسرلي کې خصوصا چې راوځي پټي ته او سپلۍ مپلۍ او بوټان لرې کې او پیلوچه په دې فصل کې او پټیو کې ګرځي نو دې سره د سترګو دید چې دی هغه ښه کېږي او برابر بیا نقصان نه کوي. پنځم نمبر سهار وختي اوبو کې سترګې غړول جام کې اوبه راواخلي او بیا سترګې پکې کېدي وی غړی بیا بندې کې بیا وغاړې داسې درې کرته هر سهار دې سره د سترګو دید چې دی هغه تیزیږي او زیاتېږي. دا تجربه ده. خو که د چا دید کمي هغې دپاره دوه نسخې درته ښیم. یو نسخه ورته بادیان وایي پېژنئ خو تازه بادیان. دا بازار کې چې کم بادیان خرڅېږي دا زاړه دي او دې ته رنګ ورکړ که دا مو واغسته او زور هم ورکړه دا بیا رنګ ته لاړ شي خړ پاتې شي. دا د ډېرې زمانې دي دا زاړه دي. دا نه تازه بادیان چې رنګ نه وي دا چې د شپې سملی نو یو لپه یو لاس کې به دې تلي کې به یې واچې ورغوي کې یو ورغوی به خوله کې واچې او بیا به د غوا شودې ورپسې خورې نری نری دا به ژوي او د هغې غوړپ به ورپسې کې سهار کې م او ماخوستن کې م دې سره د سترګو دید تیزي او کم نقصان چې پیښ دی هغه ورسره سمي. علما د طب وایي وایي مار چې کله ړوند شي نو بیا د بادیانو بوټي ته ځان رسوي د هغې لاندې چې شپې تېري کړي الله ورته دید بیا ورځي. دویم نمبر نسخه علماو ښودلې ده کله چې اذان کېږي او په اذان کې اشهد ان محمد رسول الله ویلی شي دا دواړه نوکان دا مچې کول او په سترګو کې ښودل دې سره دید زیاتي. دا درته مسله نه کوم دا درته نسخه ښیم. په نیت د شفا داسې کول دا صحیح. الله دې مونږ او تاسو بیا بیا مدینې منورې ته بوځي. مدینې منورې ته چې کله لاړئ او کله مؤذن اذان کوي امام ورسره خواته او ناست دي چې کله اشهد ان محمد رسول الله وایي نو بیا هغه امام دا دواړه نوکان مچې کوي او په سترګو باندې یو مسله ده یوه نسخه ده. دې کې خاصیت دا دی چې بیا د سترګې نه خوږي. زمونږ استاسو اکثر ملګري وي دا بریلیان کوي په نیت د عبادت یې که څوک کوي نو بریلی به خو که په نیت د شفا باندې کوي نو بیا مسله ده. نو په نیت د شفا او تداوی دا د علماء دیوبندو مسله ده. بنیت التداوی تقبیل د ابهامینو جایز بنیت الشفا. دا درې خبرې شته. څلورم نمبر خبره کله کله دا نظر او دید دا غلط اثرم کوي دا صحیح دی او رسول الله مبارک ورته په صحیح روایت کې اشاره کړې ده العین حق نظر حق دی. تاسو به اورېدلې کله کله نظر باز تیږې ته وګوري تیږه وشلی کله انسان ته وګوري انسان مریض کی کله کله موټر ته وګوري موټر وجنګي یې وغورځي. بلکې حیات الحیوان کې کمال الدین دیمیری رحمه الله یو قصه لیکلې ده. یو سړی نظر باز نظر والا هغه به ښکار ته ته خو ټوپک او غولکه به یې ځان سره نه وړه په هوا باندې به چې مارغه روانو ده به ورته وکته اوس څومره ښایسته مارغه دی به راوغورځېد. یو ورځ یې ځان سره زوی بوتلی چې کله دا کار وکړه بچي ورته وی پلاره ستا څومره خطرناکې سترګې دي د پلار یې ورته وی بچیه ستا نظر مانم تیز. دا نظر کله کله موروثي وي نسبي را روان پلار یې نظر باسي بچی مې نوسی مې کړوسی مې داسې کله کله مصنوعي وي. علما وایي که یو سړی ووایي چې زما دې نظر اثر وکړي دی د یو شي ته وګوري او سترګې به نه رپوي کله د سترګو نه رپېدل 15 دقیقو ته ورسېدل چې 15 دقیقې داسې شي ته وګورې او سترګې ونه رپې
د دین اخوا بیا اثر شروع کوي، بیا اثر شروع کوي، بیا نقصان کوي. خو داسې نه چې ته پوخ کې او خلک پې خراب کړي. هسې مې درته مسله وکړه. کله کله مصنوعي وي او کله کله نسبي وي. اوس دې کې څه حکمت دی چې نظرباز یو شي ته وګوري او هغه خرابېږي او ماتېږي، دې کې څه کمال دی؟ نو علامه برویسوي رحمه الله په تفسیر روح البیان کې سورت یوسف کې دا حکمت ویلی وی نظرباز چې نظر وکړي یو شي ته دا اثر ولې کوي؟ وی د دې دوه وجې دي. یو وجه دا ده کله چې نظرباز شي ته نظر وکړه اثر هغه وخت کې کوي چې د دې شي کمال په ده کې ذاتي وګڼي. څومره غټه تیږه ده، دا څومره ښایسته سړی دی، د خدای جل جلاله نه نظر راواړی او کمال دغه شي کې ذاتي وګڼي. نو چې کله کمال په هغې کې ذاتي وګڼه د خدای پاک نه سترګې راواړولې، الله فورا په هغه زوال راولي. دې نظرباز ته ښایي چې فکر دې غلط دی، کمال خو الله ورکړی، که ده کې دا کمال وی نو اوس به باقي وکړ. مثلا زه یو شي ته وګورم خراب شي، تیږې ته وګورې ماته شي، ولې ماتي؟ دا هغه صورت کې کار کوي چې کله دا نظرباز په دې تیږه کې په دې پهلوان کې دا کمال ذاتي وګڼي، د خدای پاک ورکړې ته ونه ګوري. داسې ونه وایي چې خدای پاک دا کمال پکې پیدا کړ، دی وایي دا کمال ده کې ذاتي دی. نو ده جرم وکړ، الله فورا هغه شی مات کړي، ورته وایي دا کمال خو پکې ما ورکړی دی، ستا دا نظر غلط دی چې دې کې د شی ذاتي وګڼه. نظرباز چې نظر وکړو شي ته او هغه شي کې کمال ذاتي وګڼه، دا نظرباز مجرم شو، دی ګنهګار شو. د خدای قانون دا دی ګنهګار ته دنیا کې سزا نه ورکوي، غټ ګنهګار ته سزا نه ورکوي. اوس دا نظرباز ولې ګنهګار شو؟ دا ځکه چې دو دې سړي ته وکته، پهلوان ته وکته، ښایسته سړي ته وکته، د ده په وجه دی ګنهګار شو. د هغه د ګناه اثر راپورته شي او هغه شی خرابه کړي، ځکه چې د هغه په وجه دی ګنهګار شو. نو کله کله نظر اثر کوي. نظرباز چې کلي کې پیدا شي سړی به ورسره څه کوي؟ نو زمونږ علما وایي حبس دایما، که کلي کې مو نظرباز پیدا کو دا به همیشه جیل کې ما بس دا به نه روباسې تر څو چې مړ شوی نه. که به پیدا که چې د دې سړي سترګې لګېږي، نظر یې لګېږي، ابه راونیسئ یو حوزې ته به خبر ورکئ او دا به پولي چرخي جیل کې پوخ واچئ چې تر څو مړ نه یي اخرت کې به ورسره ملاقات کوئ، ځکه دا خو نقصان کوي. نظرباز ګنهګار دی که نه؟ علما وایي نظرباز به الله په ورځ د قیامت که په دې خپل نظر خلکو ته نقصان رسوي د قاتلانو په صف کې به ودرېږي. کومه سزا چې قاتل ته ورکوي دا به نظرباز ته. که تاسو نظرباز ولیده او پوه شو چې سړی خو راښکاره شو نو څنګه طریقه به کوئ؟ نو اسانه طریقه دا ده اعوذ بالله باحدى العشر، اعوذ بالله باحدى العشر، ډېر آسان. اعوذ بالله باحدى العشر، ځان پناه کوم په الله سره و نظربازه په هغه 11 آیاتونو چې د قرآن کریم په آخر کې راغلي. سورة الفلق او سورة الناس دا دواړه سورتونه د نظر علاج دی، دې کې 11 آیاتونه دي. اوس که ته دواړه سورتونه وې خو هغه درته رارسېږي خرابی دی نو اسانه به ووایې اعوذ بالله باحدى العشر، نو د هغه د نظر نه وبچي. اوس که په چا نظر ولګېده بیا به څه کېږي؟ د هغې علما مختلفې طریقې وایي. ګوره مسله نه ده، دا نسخې دي، دې باندې که څوک اعتراض کوي نو زیاتې به کوي. دغه نظرباز به اودس وکړي، څلور اندامونه به وي،
دغه اوبه به راواخلي چې په چا نظر لګېدلی هغه به پې غسل وکړي د نظر اثر به ختم شي. دغه نظر باز به اودس وکړي اودس کې چې کومې اوبه پات ورسره دي دې ته به یو تال یو لګن څه شی کېږي بیا به په دې غسل وکړي که اوبه کمې نورې به ورسره یو ځای کړي. د دې اثر دا دی چې بیا د نظر اثر ختمي. دویم نمبر تجربه ده موږ او تاسو ورته ماڼوګان وایو. ماڼوګان چې لوګی کې نو دغه د ماڼوګانو په لوګي کې دا اثر دی چې د نظر اثر ختموي. دا شرک نه دی، دا بعضې شیونو خدای پاک په دې شیونو کې خپل خپل خاصیتونه پیدا کړي. اوس چاړه پرې کول کوي، اور پخول کوي، پکې بات کوي، واوره یخول کوي. دا شرک نه وي، دا په دې شیونو کې الله خاصیتونه پیدا کړي. نو ماڼوګانو دې لوګي کې دا اثر دی، دې کې دا خاصیت دی چې دا ځان ته لوګی کې نظر ختمي. سپېلنیو لوګیو کې دا خاصیت دا ختمي. زمونږ او ستاسو ماشومان چې پیدا شي بچي وخت هم ډېر وشو خبرې مهمې دي. بچي مو چې کله پیدا شي نو مسله دا د سترګې ورته تورې که دلته ورته یو خال ولګوه. د خال کمال دا دی چې بیا پې نظر اثر نه کوي. ولې د نظر باز قانون دا دی چې دی ناشنا شي ته ګوري. د دې معصوم په دې ټول بدن کې دا خال ناشنا دی. کله چې په نظر د دې ټول معصوم د بچو په دې خال ولګېده نو خال خو نه نقصان کېږي، نو معصوم بچ. دې وجې نه موږ او تاسو چې کورونه جوړو نو په هغې باندې توره جنډه ودرو. جنډه کې کمال نشته، جنډه کې دا کمال دی چې د نظر باز دا نظر راغونډی او جنډې باندې لګېږي. دته دا سپک چاته بلډینګ نه ښکاري، دته جنډه ښکاري. نو چې اول نظر نه بچ شي دا وروسته بیا کار نه کوي. یا مخکې زمانه کې به خلکو تپۍ درولې که یادېږي ده دا به ښکرونه، نو هغه تپیو کې کمال نه خو نجس شی دی. خو چې چا به شپږ چته بنګلې ته کته دا به ورته نه ښکارېده او تپۍ به ورته ښکاري. نو دا نظر به یې راغونډ شه په تپۍ به ولګېده. نو تپۍ کې خو کمال نه و، نو په هغې اثر نه کوو، بنګله به بچ. دا یو خاصیت دی. یا کله کله موږ او تاسو ماشومانو ته دلته یو مرۍ اچو. دې مرۍ کې کمال نه وي، شرک نه دی ګوره، خو دې مرۍ کې دا کمال دی چې د نظر باز نظر په دې ولګېږي ماشوم ترې بچ. یا کله کله سړی ډاکسن والی موټر والی په هغې باندې وړه چپلکه ځوړنده کړي. نو چې ښایسته د 40,000 ډالرو موټري او د 2 روپو چپلکه پې ځوړنده کړي نو سړی هغه وایي چپلکه یې ځوړنده کړې ده. نو د نظر باز هغه نظر راغونډ شو، هغه چپلکه ولګېده، موټر ترې بچ. چپلکې کې خو کمال نشته. زمونږ بعضې ملګري وي دا شرکیات دي او کفریات، دا غریب سبق یې سم نه دی. علم سره عقل هم ضروري دی. ته وګوره چې نظر باز نظر په څه ختمي. یا موږ او تاسو بچی پیدا شي زانګو کې ورته چاړه ږدو، یا د شپې روباسو چاړه ورته، هغه خو نه پیری پې ویلی شي نه تا پې ویلی شي. او اوسپنه کې خپل یو خاصیت دی. الله فرمایي وانزلنا الحدید فیه بأس شدید. من اوسپنه نازله کړه، دا د جنګ دپاره زبردست سبب. نو پیری ته بیا تختی، ځکه اوسپنه یو محیبه ده، یو محیبه ده. موږ او تاسو که فکر مو کړی چا سره ستړي مشي وکړو او چې غاړه تې تاو کړو دلته په تومانچه لاس ولګي زړه مو راغونډ شي که نه؟ یعنې سړی خو تا مړ کوي نه، تا خو ولي نه. هغه چې د سره بیا خبرې کوي ته ډېر په ادب خبرې کوي، دلته شی دی ورسره. دا په دې اوسپنه کې یو خپل اثر دی، یو خپل هیبت دی پکې. دې وجې نه زموږ علما وایي که یو سړی ډارېږي، یو سړی ډېر ډارېږي په لاره نشي تللی، دی د ځان سره اوسپنه وایي. اگر که 1 کیلو ولې نه اوسپنه یې چې ځان سره ونیوله
دی اوسپنه کې کمال دا دی دا سړی زړه ورکوي دا د انسان دا زړه ټکان برابروي دا زړه ورکوي مقناطیس هم د اوسپنې یو قسم دی د چا چې فشار جګیږي او ښکته کېږي دی چې جب کې مقناطیس وساتي فشار به نه جګیږي او نه به کمیږي که د چا حافظه کمزوری دی د مقناطیس راواخلي چې کم د غر دی او د سټ شاته دی د واسکټ کې ورته ځای جوړ کړي او کېږدي دې پکې بیا چې استاد ورته څومره سبق وایي ده ته به یادېږي واخر دعوانا